نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم سورة الأنبياء واللسم پارا یو پندوستم نمبر آیت مخکر کو کید اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو اس پدیر کو کید اللہ پاک دا توحید باندین ابراہیم علیہ السلام قربانی ذکر کی ابراہیم علیہ السلام چپکم معاشرہ کی جن تیرے ابتداءً طول قوم کلی سردا والدین و سرد حکومت وقت تطولو عبادت دخلو بطان و عبادت ابراہیم علیہ السلام دطولن اول قل بلال تا او بیا قل کلی تا دعوت دا اللہ پاک دا توحید ورک لیکن حفید ابراہیم علیہ السلام دا دعوت دا انکار کو یا ابراہیم علیہ السلام زان سر پزرکی قسم کڑو چی زبا یو ورستاسو دی خدایانو سرا یو چل کو او دا بدر لا ټول ما توم یا یہ د خپل کور د خلق وړاندې ویلو یې ځان سره پزله کې ویلو کله چې دا خلق د اختر پورت باندې میلې لذي خوراکي ټول بوتان تکي خودل او ابراهيم عليه السلام او قتل چې مقفو برابر دا خلق چکر لتلی دی تبر یہ را واقستو او ټول بوتان یہ مات گھٹ کرو اغی سر خبر هم اکڑی چه تاسو ولی خوراک نکوئی تاسو ولی خبر نکوئی او داغین آباد یہ ټول مات گھٹ کرو تبر را واقستو دا دی بوتان چکم گھٹ بوتو اغتی گبان دکی ہو خلق چی واپس رال اللہ خپل خدایان و حال اکتر دیر زیاد غفشو خدایان کو چاٹول مات گھٹ کری اقبل منس کی خبر کول جداکار بچا کری بیہوی چیر دلتے یو علق دی جدا غنم ابراہیم دی علیہ السلام اغب زمان دی بطانو پس خبر کولی داکار اغب کری خلق وید راولی چه مخامختی تپوسنو کچھ داکار تا کردی کبل چا کردی ابراہیم علیہ السلام راوستو قوم تیرا تپوس کی چداکار زمان دی خدایان سرطا کردی ابراہیم علیہ السلام بطور ملامتیات بھی توی چستاسو دی غٹ خدے دا چل کردی دا بطور ملامتیات دا پا حقیقت باندې حمل ندی چی دا بطرا پاسی دلی دی او دا نور بطانی مات کرد که بالفرض والمحال دی استاس خدایانو کسا کمال وی ندا دا کم یو پا دی اگچ دا قبر پروت دی دا کار دکڑی و دی خود پیچو چی سیو مون کو ملامت ہے سرون احکت کر دیر جات سلزان سر شرمندشو یہ و دیزت تپوس دیو گی کر چی دا کار چا کر تاس کویدہ زمو خدایان ایسر نحکت اگر پرزلکی وچی یقیناً خودیر بیکار و بیا هم پزد کرا غلو بیا وی تا تا معلوم دا چی زمون دا خدایان خبری نکو ابراہیم علیہ السلام پیشو چی سڑو کو ملامتیا اختارشوا او پلا ملامتیا امن لچمن دا سے خدایان عبادت کو چی پیدو ضرر سکے چی خبری قدری منشی کو بیا دیت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک دا وحدانیت دعوت ورکو چی افسوس دی پتاسو باندی
تاسو د داسې خدایانو عبادت کوئ چې د هغې په عبادت کولو کې هیڅ فایده نشته او د هغې په عبادت نه کولو کې هیڅ نقصان نشته. یعنې که نه کوي نو څه نقصان دله نشي کولی او که کوئ یې نو څه فایده دله نه درکوي. ډېر کم عقل خلق دی تاسو د څه عبادت کې ستاسو د عقل ښې ملامته کړه په چې کله سړی ګیر شي او ملامته شي نو بیا جګړه شروع ابراهیم علیه السلام یوازې د مقابل کې ټول حکومت کوي ځکه نمرود د دغه وخت غټ پاچا و او په ټول ځمکه په کافرانو بادشاهانو کې یو بادشاهي کوونکی نمرود سم وړوکي بادشاهانو غټ پاچا و. نمرودم خلاف دی په کور کې پلارم خلاف دی قوم قبیلم ټوله خلاف دی ډېر کمزورې دنیوي اسباب هیڅ قسم نشته. چې کله دوی پیشل نمرود مخې ته یې بوت نو نمرود ترې نه تپوسونه وکړل. نمرود ته یې ویل چې زموږ خدای خو یو الله دی چې د هغې واقعات بحث په صورت بقره کې تېره شوې چې نمرود ته ویل ستا خدای څوک دی زما خدای هغه دی چې هغه مړه کول ژوندي کول وایي دا خو زم کوم مخکې تېر شوي. بیا دې ورته وایي چې زما خدای د انور د مشرق نه دا خېجئ په مغرب یې غورځوي بس که ته پهلوان یې خو ته یې د مغربه راوخېږه. چې نمرود هم پوه شو چې سړي باندې خو زمونږ دلیل نه خېږي ځکه هغه سره دومره مضبوطې خبرې دي او دونه غټ غټ دلایل وایي چې موږ د هغه جواب نشو کولی. نو جواب به یې څنګه وکړو؟ دا خو د الله د طرف نه پیغمبر دی او د پیغمبر مقابله خو څوک په دلیل سره نشي کولی. نو دوی پوه شو چې صاحب اوس جواب نه کېږي حکم باچا صاحب وکړي چې ټول لګیا شئ او د خپلو خدایانو مدد وکړئ خپل خدایانو دفاع وکړئ اور راجمع کړئ خشاکونه راجمع کړئ چې دا سړی اوس وځو. په دې خیال دا چې بس اوس وځو کار به ختم شي. خو د الله نظام او د الله فیصلې جدا دي. خشاکونه راجمع کول څلوېښت ورځې خشاک راجمع او په هغې کې اور بل یو خندق جوړ کو 80 غزه اوږد او 40 غزه پلن او په دې کې بیا خو د خدایانو د مدد دپاره خشاکي نو د ثواب په نیت یې سم ډېر کار مزدوري نه وه ځکه د خپلو خدایانو مدد او د خپلو خدایان مات کړي. تفاصیل لیکي چې دومره اور یې بلکې چې د پاسه پکې مرغۍ نه شوه تېرې داسې لمبې یې ووهلې ابلیس شیطان وله راغی او وته چلو خو چې د دې په منځ کې به اوس دې غورځوئ په منجنیق باندې ځکه داسې سړی ورغورځي خو ځان هم سوځي. ابراهیم علیه السلام اور کې وغورځېد چې اور کې وغورځېدو الله جل شانه اور ته حکم وکړو یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهیم یخشا وګورې داسې یخ نه چې اسې یخنین کې تکلیف پته ورسوي که یخ ډېر شم سړي ته تکلیف داسې یخېږي به د سلامتیا یخ یعنې ښه مزېدار موسم جوړ شو نو بس اور ګیر چاپېره تر دې چې په کومه رسۍ یې دې تړلو هغه رسۍ هم وسوځېدو. دې کې جبریل علیه السلام راغی هغه وایي ستا امداد کولی شم وایي خپله راغلی الله رالېږلی وایي نه زه په خپله راغلی وایي ښه چې کوم ذات دپاره زه دې اور ته راغلی هغه زما په حال باندې خبردار دی ما ته د چا هم ضرورت نشته. تفسیر مظهری لیکي چې ابراهیم علیه السلام بیا فرمایل چې په ټول عمر کې زیاتې د اطمینان ورځې زما هغه وي چې کومې مې د نمرود او د دې کافرانو په اور کې تېرې کړې څو ورځې تېرې کړې. اقوال پکې مختلف د علماو دي چې څومره ورځې تېرې کړې. ابراهیم علیہ السلام 40 ورځې یا 20 ورځې یا هفته اقوال پکې مختلف دي. په دې اور کې ابراهیم علیہ السلام تیرې کې الله پاک ورته نجات ورکړو اور ختم شو بهر ته راووتو. دا غینه بعد الله پاک ابراهیم علیہ السلام ته د هجرت حکم وکړو چې ته د عراق نه روان شه او د شام سفر وکړه او هجرت وکړه. نو ابراهیم علیہ السلام خپل علاقه د الله پاک د دین د خدمت لپاره
پریښود. دغه ابراهیم علیه السلام د کوم یاد چې خلک اوس مسلمانان په حج کې تازه کوي او د کوم یاد چې مسلمانان په قربانۍ کې تازه کوي نو هغه ګوره د دین دپاره داسې قرباني هم ورکړې. اگر چې نن مسلمانان یو او موږ ګورې هېڅ قسم قربانۍ ته تیار نه یو، موږ نشو ورکولی، بېکاره یو. او هغه خو داسې سړی و چې ټول هر څه د الله دپاره قربان، قوم، مور پلار، کلي ولس، تر دې چې خپل وطن یې پرېښود صرف دا الله د دین دپاره. او د هغې نه بعد بیا ابراهیم علیه السلام چې راتلو یو ورسره بیبي حضرت سارا وه او یو ورسره وراره حضرت لوط علیه السلام و. علاقه کې را روان شو، سفر شروع کړو. لوط علیه السلام ته نبوت ملو شو، هغه صدوم ښار ته لاړو. د هغه واقعه مخکې سورې اعراف کې تفصیل سره تېره شوې ده. او ابراهیم علیه السلام شام ته راغی. نو دا د لوط علیه السلام د قوم چې کوم بد اعمال الله پاک هغې هلاک کړل او لوط علیه السلام او قوم ته چې کوم چا ایمان وړ الله پاک هغې ته نجات ورکړو. مخکې تفصیل سره واقعه تېره شوې ده. الله جل شانه فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده، په تحقیق سره موږ ورکړو ابراهیم علیه السلام ته پوهه من قبل وړاندې د دې نه وکنا به عالمین او موږ په د باندې خبردار او پوه. اذ قال لأبيه وقومه، یا دا وخت چې کله ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وقوم خپل قوم ته ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، سدي هغه څیزونه چې تاسو د هغې عبادت کوئ، تصویران تاسو د هغې عبادت کوئ، یعنې تاسو دا کوم صورتونه جوړ کړي دا څه دي چې عبادت کوئ. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وی موږ موندي دي خپل پلاران د دې عبادت کوونکي. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، و ابراهیم علیه السلام په تحقیق سره تاسو ستاسو پلاران دا یې په ښکاره ګمراهۍ کې. قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبين، وی او آیتا موږ ته راتګ کړي په حق باندې یا ته لوبې کوونکي. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن، و ابراهیم علیه السلام بلکې ستاسو خدای رب، ستاسو رب چې دی رب د اسمانونو د ځمکو دی، هغه اسمانونو ځمکې چې هغه پیدا کړي دي. وانا على ذلك من الشاهدين، او زه یم په دغه څیزونو د ګواهي ورکوونکو نه. فتالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، او قسم په الله چې زه به کوم ستاسو د بتانو سره یو تدبیر پس د هغې نه چې تاسو ګرځې شا کوونکي، یعنې چې کله تاسو چکر له لاړ شئ. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم، پس چورو یې کړه وی ګرځول دي لره ټوټې ټوټې مګر غټ بت د دوی را. لعلهم الیه یرجعون، د پاره دوی چې دی خپل غټ بت ته را واپس شي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، دوی وی چې چا دا کار کړی زموږ د خدایانو سره یقینا دا خو ډېر د ظالمانو نه دی. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، دوی موږ اورېدلي دی یو ځوان په باره کې یذکرهم چې هغه ذکر کوي زموږ د خدایانو پسې خبرې کوي چې هغه ته ابراهیم ویلی شي. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، دوی تاسو راولئ دي مخامخ د خلکو د پاره دوی چې دی ګواهي ورکړي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، دی وی آیتا کړي د ابراهیم علیه السلام زموږ د خدایانو سره دا کار. قال بل فعله كبيرهم، او ابراهیم علیه السلام بلکې نه کړي دي کار لره ستاسو د غټو د خدایانو کې د غټ خدای د دوی. هذا داد فاسألوا من كانوا ينطقون، پس تاسو تاسو کې د دنا کچره دوی خبره کې دی بطور ملامتیا دي تدا وینا کولا بطور بالفرض والمحال. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، فذي واپس خپل ځانونه ته دی وی چې یقینا تاسو ظالمان. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بیا دې کتل خپل سرونه او دې پتا کې سره تفویږي چې دا خدایان زمون خبره نه کوي. قال ابراهيم عليه السلام افتعبدون من دون الله، آیا پس تاسو عبادت کوي سوا د الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، دا خدایانو چې دا غي عبادت تاسو ته هیڅ فایده نه درکوي
او دا غي عبادت نه کول تاسو هیڅ قسم ضرر نه درکې او فلکم هلاکت دي تاسو لپاره ولما تعبدون من دون الله او دا خدایان چې تاسو عبادت کوي سوا د الله افلا تعقلون تاسو عقل نه لري قالوا دي کافرانو دي او ابراهيم عليه السلام مقابل خلق حرقوا تاسو وسوځي دلرا وانصروا الهاتكم ان كنتم فاعلين او تاسو امداد کی د خپل خدایانو کې تاسو دا کار کوي قلنا من يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اي اورت شام يق او سلامت يا ولد ابراهيم عليه السلام باندې وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين او دې اراده وکړه په ابراهيم عليه السلام د تدبیر پزمن وګرځول دي ناکام په تدبیر کې ونجينا ولوط الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ام د نجات ور کولوط علیہ السلام تا غزم کې تاج برکت چول پي کې د مخلوقات د پارا چزم کله شام او وهبنا له اسحاق او منور کې ابراهيم عليه السلام تزوي اسحاق عليه السلام ويعقوب نافع يعقوب عليه السلام زياتي انعام پتور وكلا جعلنا صالحين او من هر یو د دوی نه ګرځولې نیکان وجعلنا ائمه يهدون بامرنا ام کو ګرځول دي پښوایان چې دې رهنمایي کوي زموږ په کوم باندې او حینا الیهم فعل الخيرات ام دې توحید کاد کول د نیکي او اقام الصلاه او د قائمول د مانزو ایتاء الزکات او د ورکول د زکات وکانو لنا عابدین او دې زموږ عبادت کوونکي ولوطا آتيناه حكما او ورکړو لوط علیہ السلام تا حکما پویا وعلما او علم ونجينا من القريه التي كانت تعمل الخبائث امن د نجات ورکړو د کلیای خلقنا چې عمل کو بل انهم كانوا قوم سوء فاسقين يقين اذا خلق قوم بد فاسقان وادخلنا في رحمتنا امن دې داخل ک په رحمت کې انه من الصالحين يقينا دیو د نیکانو خلقنا واخر